امیر صاحب دا راته ووایي چې دکان کې خو څومره تاوان وشو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بس بسم الله الرحمن الرحیم. زما دکان خو تقریبا 98% مال چې زما ختم شوی دی او زما کاروبار چې دی نو د ډرای فروټ او ډرای فروټ ګران شیزونه دي. زما نقصان چې دی هغه د کروڑ روپیه سیوا شوی دی که نه. او دکان کې موږ ناست وو، بس اواز راغی سیلاب راځي که نه، او موږ سیلاب سامان سنبالو چې بس اوبه راته رسېدلې وې. بیا زه په دې چت باندې په پوړو باندې چت ته وختم، په چت باندې الله پاک زه بچ کړم او نور دوکانونه اکثر ډېر چې دوکان پکې خراب شو که نه. او د الله د غاړې و چې راغلی دا زموږ پې صبر دی. خو زموږ دا درخواست دی چې موږ ته دا روډ کولو شي که نه، حکومتي مشینري په حرکت کې زموږ د لارې موږ ته کولو کړي، زموږ دا کاروبار روان شي که نه، نو زموږ هېڅ ضرورت نشته. خو چې څه موږ دونه وکړو چې موږ ته لار کولو کړي، زموږ د خپل کاروبار شروع کړو. انشاءالله دا یو هفته چې موږ ته ډېرې ولاړ دي او هېڅوک لا راغلي دي چې زموږ د دې انتظام وکړي، زموږ ته مخه کولو شي او موږ د خپل کاروبارونه سټارټ کړو. زموږ درخواست دی. د کور څه صورتحال دی؟ ستاسو خو ټول کور پردي دوکان او دا دوکان څه صورتحال دی؟ کور کې څنګه څه پریشاني څه دي؟ نو هېڅ پریشاني الحمدلله هېڅ هم نشته، ځکه چې یو غوا په کور کې ساتمه، هغه د پیو د چیز هر څه کار کوي او غنم شو تونه کې غنم شته د ډوډۍ باندې او ځان مې چرګې ساتلي 25 چرګې دي انډې اچي او د وړو په خپل گزار روان دی الحمدلله. کور ترتیب خپل روان دی، شکر دی، دا مسله هېڅ خاص نشته. دا راته ووایي چې دکان خو په خپله صفا کړو، چا راسره مرسته وکړه؟ نه نو پرې غفور مولوي صاحب دی الله پاک په ژوند کې برکت واچي، هغه طلبا رالېږلي عبادت ډېر زیات و. موږ د تقریبا دا رالېږیا خو نن د هغې راسره هغې امداد وکړو. زموږ دا ډېر کار چې دی چې هغې راسره لږ اسان ټایم کې خو د دکان صفا کړو. نن زموږ 15 ورځې په دې دکان کې لګیا صفایي شروع کړې ده. خو نن لکه خبره په قابو کړه، هغه ډېره کچه چې هغه موږ بار تارتا وکړه. اوس مخې ته مخه ته موږ درخواست بالا افسرانو ته زموږ د مخه صفا کې موږ دا روډ کولو زموږ د رزق د ذریعې چې دا کولو شو. نو 2% ما چې دی زما د بر المارو کې تقریبا 2% چې دی دا محفوظ پاتې ټول سامان دا چې پروت دی، دا بار زما دکان مال دی، دا بورې ډکې دي، ګیر چاپېره دا ټولې بورې پرتې دي که نه. او د ډرای فروټ خو یو شی چې دی هغه لکه د زرګونو د لکونو روپیو شی دی، د هغې دغه نشته. خو لکه الله دې موږ له بدله راکړي، الله د غړي زموږ ته الله په فیصلو باندې صبر دی.